السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مونږ بنن تاسو ته یو خاص دعا ذکر کو. خدا هغې نه مخکې که چېرته تاسو زمونږ په چینل باندې نوي یې زمونږ چینل سبسکرایب کې او د نورو ملګرو سره یې شیر کې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم بنده سحر او ماښام درې کرته دا کلمات لولي نو هغه ته به هیڅ یو څیز ضرر نه وررسي. په بل روایت کې راځي چې هغه ته به ناګهاني مصیبت نه پیښیږي. دعا چې کوم دی دا ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. درې کرته سحر او درې کرته ماښام. ان شاء الله د دې دعا په برکت سره به الله جل شانه د ډېرو مصیبتونو افتونو پریشانونو په امن کې ساتي. د دې دعا اهتمام تاسو لازم وکړئ.